بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران مینوالو، زم تاسو ورور تاسو قربل ک زمان امن ټي وي سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمن دغه ټایم کې ناستیم د اکبرپور سیمه کې ډیسټریکټ نوشهره او تحصیل پوي. زه اکثر له پروګرامونو کې خبره کوم چې زمونږ اکبرپور خور او بیا کا خبرو کو په ګردونوای علاقو کې ډیسټریکټ نوشهره باندې چې تاسو زما د پروګرامونو مخکې کتلی دي چې تاسو ایونت کې ماشومان او هغه ټیلنټ راخاره کول داسې نور چې کوم حل ځلې کیږي په ډیسټریکټ نوشهره کې. نو زه اکثر خبره کوم زموږ د ډیسټریکټ نوشهره او بیا خصوصي کې پی کې خور به پوره یاد کوم چې دا ډېر زیاته زرخیزه ده. هغه د فن والی سره وی کاغه سیاسي حل ځلې یاد کو کاغه ادیبان یاد کو کاغه هر قسم سایت ته نظر واړو نو هغه ډېر زیاته زرخیزه ده او ټیلنټ په هر یو علاقې کې پروت دی. نو زموږ کوشش دا وی چې زموږ خاص طور پر زما خصوصي دا کوشش وي چې د اکبرپور سیمې د ټیلنټ د اکبرپور سیمې داسې مرګري چې کم هغه ځان راخاره کول غواړي ای کې سوي لکه مثال بدل درکمه د ماشومان او داسې موږ تاسو به دینه مخکې زموږ پروګرامونه کتلی وي چې ډېر ماشومان تاسو به کتلی چې پاغي کې د هغه کم ټیلنټونه تاسو ته موږ راخاره کو او دغه ټایم کې چې کم زه دا پروګرام کوم نو تاسو به ما سره بالکل په خوا کې ګوري جونیس صاحب چې ما سره ناشته هغه د ماشومانو د جمعات چې کوم سبق ته درس او تدریس نه علاوه چې کوم دی دا خدمت هم کوي. خو دې نه علاوه په یو پرایویټ سکول کې هغه هم د ماشومانو یو خدمت کوي. خو بیا دلته کې کا سوچو کو یو بل غټه خبره او یو غټ نعمت چې الله پاک هغه لور کړی دی نو هغه لیک دی. لیک داسې دی چې کوم کتابونه لیکلي دي پاغي کې کم د مشرانو د پاره یعنی لوی خلکو د پاره هغه هم موږ به تاسو سره شیر کوو د دې خبرې اورو چې دا د پس باندې لیک کړي دی او څنګه کړي دی او کله نه دا لیک شروع شوی دی. خو چې اوس نوې کتاب راغلی دی د دې نو هغه باندې خبره ترې کوو د ماشومانو د پاره دی کامیابی کی سیړي. نو خبره اترې به مو سره کو خړومبه کاری صاحب سره خبره اترې کوم چې د دې تاسو سره هم تعارف وکړو. نو کاری صاحب خړومبه خورا سره خپل حال اول شریک چې څنګه طبيعت مو څنګه ده او د جون مو څنګه تیری. شکر دی الحمدلله د الله تعالی ډیر زیات کرم دی او الحمدلله زندگی ډیره خسته روانه ده او خو خوشاله یو په دغه حالاتو کې د الله تعالی خصوصي فضل کرم دی په موږ باندې. کاری صاحب زه اکثر لګورم د تاسو د حل ځل ګورم په اخبارات کې مګورم د کالم وغیرہ د نور څومره چې تاسو کم حل ځل کوي نو په دې باندې لکه ترلاوه چې دا تاسو اکټیویټیز څنګه ذهن ته مودا دا راغو چیرې را شدي سیټ تاسو خو زه الډ ګورم نو دومره مصروف جون دي تاسو چې جمعات کې ټایم ورکول سکول کې ټایم ورکول مدرسې ته بیا تګ نو په دې کې دا ټایم څنګه پوره کی. بس دا د الله تعالی فضل بوایو چې الله تعالی په دې وخت کې برکت چولې دي او دغه خدمات لګیا دي کو او خپل ژوندۍ م دې طرف ته وقف کړی دی چې الله تعالی موږ نه د خیر کار واخلي او زموږ د خلکو ته فائدہ ورسي. نو ابتدا چې کم دی زه وخت کې پنځم جماعت کې وم نو هغه ټیم نه زما د کتابي سره کتابونو سره شوق زوق زیات لګ نو هغه ټیم به د ماشومانو کہانیانې به ملاوي دا عمر عیار شو دغه شانټارزن شو انګلو بانګلو دا کہانیانې به نو دا به ماوي او خصوصا د اخبار کې با یو ادبي سفر اتله د ماشومانو نو هغه وخت چې به دا ما قتل نو بیا به ما دا ویلو سره دا شوق شو چې دا دومره خلکو نمونه په د اخبار کې راځي نو زه به څنګه دی کې لیکم. نو اچانک بس یو ورځ ما اډرس وکړ خپل تحریر مې ولېږلو نو زما لومبنی تحریر د لاهور یو ډایجسټو جواب ارز نوم نو مارچ 2009 کې زما لومبنی تحریر شروع شو او چې کله هغه تحریر زما شایع شو نو هغې نه پس بیا ما مستقل لیکل شروع کړ او تقریبا 2014 پورې ما مشرانو د پاره یعنی کہانیانې افسانې دا سیزونه ما لیکل شروع کړ او تعلیمي لحاظ کم لیکن هغه ډیر ویلو سره لیک ټیلنټ پیدا شو. 2014 کې بیا مونږه داوا اکیډمي اسلام آباد کې چې کوم دا هغه طرف نه د ماشومانو د ادیبانو ورکشاپ هغه کې مونږ شرکت وکړو نو هغه نه پس بیا ما خپل هغه روح چې کوم دی هغه تبدیل کو ماشومانو د پاره مې لیکل شروع کړ او بیا وقفه سره کله پرې خودلې کله لیکلې لیکن دغه 2022 کې بیا ما مستقل اوس بیا لیکل شروع کړ. ماشاءالله کاری صاحب دا راته وایي چې زه اکثر لګورم چې زمونږ
زما مخکې خبرو کوي چې پښتونخوا کې ټیلنټ ډیر زیات دی کنه د لیک والے سره خبرو کوي هر ریاست سوچ کومګه خو بیا زه نوٹ کوم چې د دې دا ټایټل چې کوم تاسو یې خېدنو دا کامیابی کې سیړي دی کنه او بیا چې زه لیکل ګورم نو دا په اردو کې دي نو د دې څه وجه کې دي چې څه وجوهات کې دي چې تاسو پښتو کې لیکل هم کولای شو خو نه تاسو اردو ته لاړئ نو دا د دې څه وجوهات دي اصل کې اردو کې لیکل دي د لپاره پکار وي چې یو اردو زمون قومي زبان دی او بل چې کوم د قومي زبان له فروغ ورکول پکار وي او د قومي زبان یو فائدہ دا شو چې هغه ستا خپل خلک چې کوم د علاقې دي د پښتونخوا دي دغه شان د پنجاب سند بلوچستان یعنی کوم سیمه کې خلک اوسېږي نو هغه اردو زبان چې کوم د به اساني لوستل شي او بل خاص کر زمونږ چې کوم بار ممالکو کې د پاکستان مرګري شو دغه شان د هندستان ممالک دغه شان نور ممالکونو کې چې کوم د پاکستان خلک دي او هغه اردو لوستل شي نو اردو کې لیکل چې کوم دی هغه د ټولو د پاره هغه شي کچېری پښتو کې دا مونږ لیکلو دا کتاب یا دغه شان د پښتو کې سرګرمیان کول نو زموږ صرف خیبر پښتونخوا پورې محدود هغه نه د پنجاب خلکو د سند دغه شان د بلوچستان د سیمې خلکو فائدہ نشو چتول او د خاطر نن سبا هر یو ماشوم خپ اسانۍ سره اردو لوستل شي او پښتو غي ته مشکلات زیات دي نو اردو لیکلو فائدې لږ زیات دي کاری صاحب زه اکثر لګورم کنه زمونږ د کشران طبقه بیا د کو د اکثر د کتاب نه لک سایت ته دي کنه د نن سبا د موبایل راوته نو بس سوشل میډیا دا او بس فیسبوک دي کنه نو کتاب سیټ نه ډیر لري دي خو چونکې د تاسو د شوق د ماشومان د لپاره بیا د دلوي د لپاره یا کوشش ته یو ښه کوشش ته خو هغه خلکو ته تاسو وینا کول غواړي سویل غواړي چې دا کم خلک د کتاب نه لک سایت کوي کنه نن سبا دا نه وی کول یادوم هغه ته زما دغه وینا ده چې څومره د کتاب سره د جوختيږي او کتاب سره دی لګي پیوست کیږي نو د دې د ذهن چې کوم دی دا به وسیکيږي او د دې ذهن به یو مثبت طرف ته ځي او یو ښه کردار یو ښه سوچ په ملک د پاره کوي ملت د پاره به کوي قوم د پاره به کوي او چې کله د دا کتاب لاس نه لري کو او سوشل میډیا شو موبایل شو مختلف ذرایع استعمالي نو د دې د ذهنونه به محدود شي او یو محدود سوچ پي شي او چې کله دا کتابي سوچ شي او کتاب د دې لاس راغو نو د کتاب فائدې دا چې کله ماشوم لاس ته کتاب راغو نو بیا به د اغه لاس نه د موبایل او هر یو سیس به ختميږي او چې کله موږ دا کتاب د ماشوم نه لري کو نو بیا به د سوشل میډیا دا څومره ذرایع دي دا به د اغه لاس ته راځي او بیا چې کوم حالات په معاشره کې روان دي نو دا څه قسمه کردار به راځي او اکثریت ذهنونه چې کوم دي هغه منفي طرف ته روان دي دا وجه دغه دا چې مونږه کتاب نه لريوال اختیار کو چې کله مونږ کتاب سره نږدې کیږو نو بیا به ان شاء الله زمونږ د را روان طبقه چې کوم دا به د دې ذهنونه به چې کوم دي مثبت پوي یو لوی سوچ پوي او ملک او ملت لپاره د خدمت کول یو جذبه وي کاری صاحب زه دا خبره بدن تاسو کوم زما په نوټس کې دا دي چې تاسو ته ماشاءالله ایوارډز نه هم تاسو ته سنه داسې زمونږ په اکثر د اکبرپورا خپل اکبرپورا ګروپ ته کنه قاسم بھائی بداغه ټیم موږ ګوریم هغه هم کوشش کوي د اکبرپورا د عوام د لپاره کم داسې اکټیویټیز کوي نو هغه رامخه کوي نو تاسو ته چاته کې داسې ایوارډونه ملو شوي نو کم ځای کې تاسو ته ایوارډ ملو شوی دی یا داسې کم اکټیویټیز وچ پاغي باندې حوصله افزایی د لپاره خامخا انسان ته دغه ملوي کنه نام سره لک شیر کوي جی الحمدلله ما دوه پورې تقریبا سلور ایوارډ چې کوم دی هغه ملو شوی دي دوه چې کوم دی هغه دینی خدماتو باندې یو د مدرسې مسلسل کال حاضری ما مسلسل کار کړی و نو یعنی په دومره حالاتو کې هر یو مصروفیت سره د مدرسې کې پوره کال یو چټیم نه وکړ نو مدرسې له طرف نه هغه یو ایوارډ ملو شو بل د دینی خدماتو باندې یو ایوارډ ملو دی او بل د اسلام آباد کې ماته دوه ایوارډونه د ادبي خدماتو باندې 2021 بیسټ ادیب خدمات باندې ماته ایوارډ د ایم پی ای مولانا ماوی اعظم صاحب د طرف نه ملو شو او تیر کال ماته د بهترین ادبي خدماتو باندې په اسلام آباد کې د سابقہ وزیر اعظم چې کوم دی او قومي اسمبلی دی وخت کې هغه د سپیکر هم دی راجا پرویز اشرف د هغه د طرف نه ماته 2022 کې بهترین ادبي خدماتو باندې ایوارډ ملو شوی دی ماشاءالله الله دې نور کامیابی هم درکې او کاری صاحب کتابونه موسم را چاپ شوي تر نن تاریخ پورې
دا ماشومان په ادب کې زما د لومبني کتاب دی او دا منظریام تراو او دین علاوه فلحال ما تقریبا 3 کتابونه لیکلي دي او هغه لا شایع شوی نه دي ان شاء الله ان قریب د چې هغه مونږه شایع کو او دغه چټیانو کې ان شاء الله ماشومانو د پاره یو بل کتاب هم زه د لیکلو کوشش کوم چې د ماشومانو نسبت د کتاب سره پیدا شي نو هغه به د غیر نصابي کتابونو سره چې کله د هغه واسطه راځي نو بیا به چې کوم نصابي سرګرمیان نصابي کتابونه دي نو هغه سره هم د دې دلچسپي پیدا کیږي ماشاءالله جی تاسو چې کتاب کم اوس تاسو سره پروت دی کنه کامیابی کی سیړي نو په دې کې چې کم داسې مختصر یو څو خبرې دي چې د کامیابی لپاره نو زموږ کتونکو سره به هم شیر کو او ټیک د کتاب خو باغی الریډي وسټډي کوي زموږ دا پروګرام چې څو ګوري به خامخا دا کتاب سټډي کوي کنه ولې چې دې کې د کامیابی چې کله انسان چانه زده کړه کوي د هغه احترام وکي د هغه عزت وکي نو ان شاء الله ما سمرم چې کتلې دي خپل هم عمر مرګري او کوم مرګري چې زمون په کلاس کې او سکول کې یا مدرسه کې د استادانو احترام کړي نو الله تعالی هغه نن د کامیابیانو بلندیانو طرف ته رسول دي او دویم دا دغه کتاب کې دغه خلاصه ما 2 خبرې کړې دي ډېری چې د والدینو او د اساتذو احترام چې چا او په دغه وخت کې نو هغه به ان شاء الله د کامیابی بلندیانو طرف ته رسي قاری صاحب دا راته وایي چې تاسو اوسیدونکو د کم ځای زه خو اکثر له مقبرپور کې تاسو ګورم کنه خو دا زمون کتونکو به هم ګوري چې خبره ډېره کیږي خو لکه د قاری صاحب پته نه لګي چې د کم علاقې دی چې کم خلک مو پیژني یا خو صحیح ده خدا سي نوی مرګري زمون چې کم تاسو ګوري دا ټایم کې د امن ټي وي په شیشه باندې نو خپل تعارف مو کوي چې د کم علاقې نه متعلق زما د اکبرپور سیمې نه تعلق ته او زه د اکبرپور د محله قاضیان اوسیدونکو ما په دا وخت کې زما درسي خدمات چې کوم دي زه مدرسه حق القرآن کې ناظم تعلیمات او زما دی وخت کې هغه خطیب زه جامع مسجد گلشن سادات کې دی وخت کې موجوده خطیب او امام پیش امام ما او دغه علاقې سره زما تعلق ته او د دې علاقې اوسیدونکو ما دین علاوه تاسو جی ما سره یو خبره شیر کړې و چې پرایویټ سکول کې زه هم یو اکټیویټیز کوم نو آل د کې ماشومان سره هم دغه سبق وتخیي غنا سنور سه اکټیویټیز دی آل د کې دی باره کې لګوي ما کوشش ته چې ماشوم کې دا کتاب دلچسپي د قتل او د ویلو دلچسپي پیدا شي او بل خصوصا زما د اهل علاقې اکبرپوري مضافات سمرم شاګردان دي نو زه کوشش کوم چې هغه کې د لیکلو ماده پیدا شي او ماشومانو کې ډیر زیات ټیلنٹ موجود دي څنګه چې تاسو وختي خبر وکړه لیکن بس د دې صلاحیات او جاګرکول د پاره پالش ورکول غواړي او دغه شان لږ وخت ورکول غواړي چې مونږه مخکې اساتذه خو وخت ورکي لیکن والدین تم دا پکار دي چې خپل اولاد دي خپل دوست کی چې خپل اولاد خپل مرګره دوست کو نو د هغه صلاحیات په مجاګر کیږي او د معاشري د غلاظت نمم هغه محفوظ وي قاری صاحب دا سه خواهش چې جون کې تاسو وی چې پوره شي نیمګړی وي نو الحمدلله دا سه تمام خواهشات چې کوم هغه الحمدلله الله تعالی پوره کړی دي او دا وخت کې بس یو خواهش زمونږ دا دی چې ما ماستر کړی دی په اسلامیات کې او باقی مې دا خواهش ته چې زه ام فل مو کوم بل چې کوم دی ورپسې پی ایچ ډی مو کوم لیکن د وسایلو کمی او دا وخت کې د مهنګای دور او دام دونه اکټیویټیز مونږه په دې د امامت په دې شوبه کې او درس او تدریس نو په دغه کې صرف د خپل ضرورت انسان پوره کوي نو بس لوی خواهش فعلا زمونږ دی چې مونږ خپل تعلیم چې کوم دی هغه مزید جاری وساتو او دا سګیله چې زموږ د علاقې خلک هم ګوري کنه مشران به هم ګوري کوم چې سیاسي چارواکي دي چې تر سړک سګیله میله خو چته نه درال بس زموږ سمرم د اکبرپور مشران دي الحمدلله لګیا دي خپل کلی د پاره ښه مهنتونه هم کوي کوششونه هم کوي د هغې د ترقۍ دپاره خصوصا زموږ چې کوم سماجي ملګري دي دی بیا زیات کوشش کوي د خپل علاقې د ترقۍ دپاره او خصوصا ستاسو به مو وایي چې ستاسو د خپل د علاقې نوجوانانو کې د خپل علاقې په خلکو کې کوم ټیلنټ وي هغه خلکو ته ښایي نو ګیلې شکوي خو لږې ډېرې دي او د ادیبانو به دغه ګیلې وي چې د موبایل په ځای باندې د ټیبلټو په ځای باندې د کمپیوټر په ځای باندې مزید تحفې چې تاسو ورکوي خپل اولاد لا
نو په میاشت کې یو تحفه هغې له تاسو د کتاب ورکوئ او خپل د بچو تعلق کتاب سره جوړ کړئ چې کله تاسو د خپل بچو تعلق کتاب سره جوړ کو او د هغې کې د کتاب ویلو صلاحیات راغل نو ان شاء الله چې کوم د مختلف ذرایع دي او د ماشوم ذهنونه نن سبا غلط طرف ته اړي نو دې سيزونه بس تاسو ماشومان به محفوظ وي او بل هغه کې د هغه ذهنونه چې کوم دي هغه مثبت ذهنونه به جوړيږي د منفي ذهنونو د شکار کېدو نه به محفوظ وي. کاری صاحب بس تاسو ټیم ډیر نه خرابوم ګرمي هم ډیر زیاته ده زموږ کتونکو ته به هم اندازه لګي خو آخري دا چې خپل غونته میسج هم ولا ورکي او دا کتاب چې کوم د تاسو سره پروت دی زم چې دا زموږ د کتونکو ته هم مخې او د باره کې تاسو هم په خپل الفاظ کوی نو زم چې لکه دا به زموږ لپاره د یو اعزاز خبره وي. بس دا ما د پارم ډیر د خوشحالي خبره ده زما د اهل علاقې د پارم د خوشحالي خبره ده چې ادب اطفال کې دا زما رومبنۍ کارنامه یعنی یو کار دی یو کاوش دی چې ما دا وکړو ماشومان د پاره دا کتاب کامیابی کی سیړي ما لیکلې ده کوشش ته وکړي زموږ اهل علاقې هر یو افراد دا کتاب خپل اولاد د پاره بلکې مخکې اختر هم را روان دي نو کوشش ته وکړي د اختر په دې خوشاله کې د خپل بچو ته دا سکول چټیان هم دي نو دغه ورځو کې چې دا بچو له چې دا کتاب گیفت کی تحفه کی دین علاوه نور کتابونه هم گیفت کی نو په دغه چټیانو کې ماشوم د بار ګرځیدونه او محفوظ وي هغه به د کتاب کې کہانیانو ته ماشوم اسم ډیر زیات خوشحاليږي او چې کوم یو سیز په بچپن کې ماشوم ذهن کې واچول شي نو زموږ اساتذه به مونږ ته وي چې د بچپن د خبره چې کوم ده هغه د کہانی کرخوي چې کوم خبره کوم سیز انسان په بچوړکوالي کې زده کی نو هغه ټول عمر انسان ته یاد وي او با یعنی په ځواني په عمر کې یادین علاوه بوډاوالي عمر کې یو خبره نو کس نه هیر شي لیکن بچپن کې چې کوم خبره کس زده کړي نو هغه انسان نه هیریږي نو ماشوم ته چې کله مونږه خسته کتابونه او خسته خبرې خسته اقوال دا سيزونه ورته پیش کوو لږ وخت مونږ خپل اولاد لورکو ان شاء الله دا کوم معاشره کې چې کوم اولاد نه ګیلمن دي خپل والدین ان شاء الله دا ګیلې به ختم شي لیکن لږ به مونږ خپل هم کوشش کوو چې اولاد ته داغي خلاره رهنمایي مونږ وکړو. ډیره مننه جی تاسو چې تاسو دومره خپل خبرې زموږ مینوالو ته وړاندې کړي او الله دې کوي تاسو له الله پاک دې کې هم نور ترقی درکړي او الله دې غوړ راوړي چې زموږ هم دغه کیمره وي او تاسو په سټیج باندې چې نو بیا تاسو ته یو اعزاز ملایوي نو زموږ د اکبر پورې د پاره زموږ د پاره به د فخر خبره وي الله مو راته خاد او آباد ساته قدرمنو دا و زمونږ مرګره کاری صاحب جنید صاحب چې کوم یو کتاب لیکل دی دا د سره دی کامیابی کی سیړي یعنی د یو خبرو کې کنه چې دا کامیابی کی سیړي کتاب دی د یو خبرو کې چې د سکول چټیانه هم را روانې دي بلکې چټیانه شوي دي نو زیاتره ماشومان اکثر لګورم چې په کوڅو کې پلارو کې عمده سي منډي وای په غرمو کې په مازیګر اکثر لا زه ګورم کنه زیاتره داسې موږ ګورو تاسو به موږ ګورئ چونکه دا کتاب چې د کې ډیر زیات خزانه پرته ده د کاری صاحب د لاس لیکته پکې خدا زموږ لپاره زموږ د مشمانو لپاره په دې کې ډېر زده کړه ده داسې کہانیان دي زه به هم سټډي کوم تاسو هم سټډي کوي واخلئ ماشومان لپاره هغه ته چې دنه په چوټیانو کې مخامخ کې دي چې هغه ته وي چې کم از کم پورس کې دی چې ډېرم هغه موږ اکثر خبرې کوو کنه موږ کاری سره خبرو کا چې دا ماشومان د کتاب نه لري دي زیات تر تنګيږي کتاب نه نو اې کې به دا خبره وي چې زیات نه زیات یو پیج د خیر ډیلی کټنګيږي نو خیر د یو پیج یا دوه پیج یا یو کہانی دی پورس کې وای نو ماشوم به سره نه تنګيږي بلکې دا چې سټډي کې ماته پته ولګي چې د د تنګیدو سشته وکنه کې دې شي داسې کہانیان په کې جاړو پکې سړې بور کیږي نه هغه لخوان ورکې نور مخکې نور مخکې نو یقینا چې تاسو به د کتاب هم سټډي کوئ او ګورئ به ماشومان ته به هم ورکوي قدرمنو د پروګرام راغونډو په دې هیله باندې چې تاسو به خپل ځان خیال ساتئ او ان شاء الله چې بیا به د غرنګ مرګرو سره ملاویږي او کله تاسو په علاقو کې داسې یو ټیلنټ وي خاص طور پر د اکبر پورې سیمه کې نو بالکل تاسو موږ راغوستې شئ چې داسې یو ټیلنټ وي تاسو چې امن ټي وي په شیشه باندې ښکارا کول غواړو قدرمنو د خپل ځان خیال ساتي چې کم ځای کې مو سي خاده آباد سي بریالي سي لوی الله پامه